بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن دې پروګرام کې موږ د روژه ماتي وخت کې یو دعا چې هغه د حضرت ابن عمر رضی الله عنه نه نقل د هغه ذکر کوو. کتابونو لیکلي دي لطائف المعارف کتاب د ابن رجب حنبلی رحمه الله الصفحه 281 کې هغه لیکلي دي چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه به کله روژه ماته کړه نو دا دعا به غوسته: اللهم یا واسع المغفرة اغفر لی، اللهم یا واسع المغفرة اغفر لی. د دې الفاظو پښتو کې ترجمه داسې ده: اللهم اے اللہ یا واسع المغفرت اے براخ بخشش والا، اغفر لی ما تا بخششو کے. نو دا دعا باغی د روژه ماتي وخت کې غوسته، اگر چې روژه ماتي وخت کې نورم مسنون اذکار راغلی دي لکه اللهم لک صمت علی رزقک افطرت. روژه ماتي وخت کې روژې ماتولو نه بعد دا دعا راغلی ده: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا ذکر هم راغلی دی چې سړی روژه ماته کی. خو د ابن عمر رضی الله عنه نه دا جمله هم منقول ده چې کومه مخکې ما تاسو ته ذکر کړه. د ابن عمر رضی الله عنه دې جمله کې یو سبق پروت دی. هغه سبق دا دی چې زمونږ د روژې زمونږ د عبادتونو یو لوی مقصد هغه دا دی چې الله مونږ معاف کړي. نو په هر شي کې په هر عبادت کې مونږ له دا مد نظر ساتل پکار دي چې هغه داسې طریقې سره وشي چې زمونږ د بخښنې سبب جوړ شي. که مونځ دی، که صدقه ده، که روژه ده، که حج دی، که عمره ده، څومره عبادات چې دي چې هغه داسې طریقې سره او په داسې اراده سره وشي چې هغه د بخښنې ذریعه وګرځي. دا سوچ او دا د ذهن پرواز د امت د نیکانو خلکو دی. دې سلسله کې واقعات خو ډېر دي، خو د افغانستان ملاق رحمت الله علیه هغه ته یو کال چا ووی چې صاحب سخت کال په دوره تفسیر کې طالبان ډېر دي. نو هغه ورته ووی چې ما سره د ډېر او د لږ فکر یې نشته، ما سره فکر دا دی چې ما په الله معاف کړي که نه. نو که لږ هم وي خو چې ما په الله معاف کړي نو دا زما دپاره سعادت دی. او که چېرته ډېر هم وي خو چې زما د معافۍ ذریعه ونه ګرځي نو زه به پیسو وکړم. خلاصه دا ده چې د روژه ماتي وخت کې به موږ دا سوچ کوو چې الله موږ معاف کړي. پښمني کې به دا سوچ کوو چې الله موږ معاف کړي. منځونو نه به وروستو دا سوچ کوو چې الله موږ معاف کړي. صدقې نه به وروستو دا سوچ کوو چې الله موږ معاف کړي. څه چې کوو نو هغه په دې بنیاد کوو چې الله تعالی موږ معاف کړي. دا سوچ دی چې ابن عمر رضی الله عنه موږ ته راکوي چې روژه به یې ماته کړه ویل به یا واسع المغفرت اغفر لی. یا الله زمونږ د ټولو اورېدونکو بخښنه وکړي. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.